چې په رمضان المبارک کې چې څنګه دا روزې فرض دي، نو دلته په دې رمضان المبارک پر روزو د وجې یو بل څیز په ما او تا باندې واجب دی، کوم چې د نصاب مالکان دي چې هغې ته صدقة الفطر ویل کېږي. صدقة الفطر د پاره د دې د ګوره دې روزه کې موږ نه کوتاهیانې شوي دي، غلطیانې نه پکې شوي دي. نو چې کله موږ دا صدقه ورکړله، الله رب ذوالجلال به زموږ دا کوتاهیانې معاف کړي. صدقة الفطر بعض خلک د دې اهتمام نه کوي، دا واجب ده. په چا باندې واجب ده؟ کوم چې د نصاب مالک دی. او کله به ورکې نو د اختر د مونځ نه مخکې به ورکې، خو بهتره خبره دا ده چې په دې رمضان کې ورکه. ولې؟ ځکه دا به غریب له ورکې، نو د غریب ورته ضرورت دی، نو ځان له به کپړې اخلي، بچو له به کپړې اخلي، د اختر سودا به راوړي، نو په دې روزه کې ورله ورکه چې دغه خپله سودا پې وکړي، دغه خپل اختر پې ښایسته کړي. اگر چې د اختر د مونځ نه مخکې چې د هر کله ورکړه، خو بهتره دا ده چې په دې موته چې ورته سرسایه وایو، دا په دې روزه کې ورکو، ځکه چې هغه به حاجت وي، ضرورت به وي. پښتو متل دی وایي چې اختر تیر شي نو نکریزې په دیوالو ته، نو هر څه پې خلک اختر له اخلي، ضروریات دي د اختر، او ته ورته بیا د اختر په مانځه کې ورکې یا د اختر د مانځه نه مخکې ورکې، نو بیا به هم پیسه وشي. خو بیا دا هم یاد وساتئ چې د اختر د مونځ نه به مخکې ورکې، کو بعد د اختر مونځ نه بعد شي بیا هغه شانتې ثواب نه دی، خو بیا هم ساقطېږي نه، خامخا به ورکې. دا صدقة الفطر په چا باندې واجبه ده؟ کم انسان چې د نصاب مالک دی. نصاب څومره دی؟ نو 52 تولې چاندي ده. د هغې قیمت اوس لګوه، نو په نن سبا دور کې تقریبا چاندي چې کومه ده نو په 3000 روپۍ توله ده. نو چې دغې کې حساب ورکړې، نو ما پرون حساب ورکړو تقریبا 1,57,000 روپۍ. هغه کسر ته وباسه چا سره چې 1,60,000 روپۍ وي، بس دې د نصاب مالک دی. نو په ده باندې صدقة الفطر واجب ده، دې به خپله صدقة الفطر او سرسایه م ورکوي، او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. اوس د بیبي د ښځې صدقة الفطر په خاوند باندې شته او کو نشته دی؟ په خاوند باندې د بیبي نشته دی، د بالغو بچو هم پې نشته دی، دا یاد وساتئ. خو کو ورکوي صدقة الفطر دا خاوند دی ورکوي، د دې ښځې یا پلار د بالغو بچو ورکوي، نو ورکو. په پاکستان کې کو یو کس اوسي او دې صدقة الفطر ورکوي، نو په کم 2 سیره غنم یا په باندې 2 کیلو غنم دي چې د هغې قیمت دغه احتیاطاً 200 روپۍ جوړېږي. او که یو کس هغه وایي چې نه ماله خو الله پاک مال زیات را کړی دی، نو بیا دې د کجورو او د اسکو ورکي. نو د کجورو او د اسکو څومره ده؟ نو د کجورو او د اسکو نن سبا دور کې 3.5 سیره کجوري یا 3.5 سیره اسکي دي. پوه شوې په خبره باندې؟ 3.5 سیره اسکي یا کجوري، نو تاغي حساب اوس کوه، اوس کجوري په څو دي او اسکي په څو دي. نو نن سبا دور سره دغه 4.5 کیلو د کجورو قیمت دی ورکي. خو یو کس وایي زه مالدار یم، خو موږ خو دې ته ګورو چې نه ما ته ګوره کله چې صدقات خیرات ورکې، نو هغه طرف په پکې غوره کې چې په کوم کې دا غریبانانو فایده ده. نو د غریبانانو فایده خو دا ده چې د اسکو د کجورو دا ورکو، خو موږ خو خپله غریبانان، خو چې د چا وس کېږي نو هغه له پکار دا دي چې صرف د غنمو ته کار نه ویلی چې 200 روپۍ را ده، نه د اسکو د کجورو ورکه. ولې؟ ته ورکه الله د الله په نامه زیات ورکه، الله پاک به لا دین هم زیات کړي. د الله په در کې هیڅ کمی نشته، خو موږ زړونه تنګ دي، موږ وایو نه بس ورکړم نه دي او بیا موږ د لوږې نه مړه نه یو نصیبه. نو دغه صدقة الفطر دا واجب ده په هغه انسان باندې چې کوم د نصاب مالکي، او که یو انسان د نصاب مالک نه دی او دې صدقة الفطر ورکي، نو هم ورکولی شي، ثواب پکې شته.
دا نه چې دی به ګناهګاریږي ثواب پکې بیا هم شته واجبه پې نه ده دغه صدقة الفطر په وخت سره دغه فقراو ته غریبانانو مسکینانو ته ورکړی شي اوس یو انسان دی او هغه وایي چې زما خور غریبه ده رور مې غریب دی تره مې غریب دی ورکولی شي پلار ته نشي ورکولی مور ته نشي ورکولی دغه شانتې بچو ته نشي ورکولی نیا نیکه ته نشي ورکولی نوسو ته نشي ورکولی او نور خور رور تره ماما دې ټولو ته ورکولی شي بهتره خبره دا ده چې هغه د نصاب مالک نه وي او که د نصاب مالک وي او تا وله ورکړه نو بیا د صدقة الفطر ونه شو ځکه چې دا واجبه ده نو صدقات واجبه دا د فقراو حق دی د غریبانانو حق دی دغې ته ورکړی شي الله رب ذوالجلال دی اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته دا سم وي په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین